تا به هم د ډېرو خلکو نه دا اورېدلي وي چې کله هم ته په یو ځای کې پلاټ اخلي نو تاله به خلکو ویلي وي چې زما وروره دا دومره لرې ته پلاټ ولې اخلي. تا به ورته همیشه یو جمله ویله چې د ټایم قیمت به ټایم په خپله وایي. نن همغسې یو ښار جوړ شو کوم ځای کې چې تا پلاټ اخیستی و، هماغه خلک چې چا به ته د دې شیز نه منې کولې هغه نن افسوس کوي ارمان کوي چې کاش ما هم په دې ځای کې یو پلاټ اخیستی و. اوس هم تاسو سره یو ډېره غټه موقع ده، یو ډېره غټه اپارچونیټي ده. کوم ځای کې په مین ورسک روډ باندې نن نه 5-10 سال پهله که تاسو ورسک روډ دا کم کنجسټډ ایریاز دي دا که تاسو وګورئ که نه دلته کې دومره ګرانه مرله نه میلاوېده څومره ریټ کې چې نن میلاوېږي. زه چې د نن په مین ورسک روډ سره په کوم ځای کې پلاټ در کوم 7-7.5 لاک روپۍ مرله ده هم د 3 کالو په کیستونو ده، خو که نن پکې تا ځان ته صرف یو 3 مرلې یا 15 مرلې پلاټ هم واخیستلو را روان ټایم کې دغه ځای به یو ډېر غټ ښار جوړ شي، ته به پوه هم نه شي. نو که بیا هم ته غواړې چې د هغه بل ملګري په شان افسوس ونه کړې نو په ټایم پکې بوکینګ وکړه. بوکینګ هم څه 15-16 لکه 18 لکه روپۍ نه دی، صرف 1.5 لک 2 لک روپۍ بوکینګ دی، 15,000-20,000 د میاشتې کیست دی. ټولونه غټه خبره چې په دې بوکینګ باندې به تاله د پلاټ قبضه د کور جوړولو اجازت هم ملاویږي. نو زما وروره چې څنګه زما دې ورور به ویل چې د ټایم قیمت به ټایم په خپله ښیي، همدغه رنګ کې په دې ورسک روډ باندې که تا پلاټ واخیستو نو را روان ډېر کم ټایم کې د ټایم قیمت به تا ته ټایم په خپله ښیي. د داسې موقعو نه همیشه فایده اوچته وه، چاهې دلته پلاټ اخلې یا که په بل ځای کې پلاټ اخلې، خو فایده ترې ضرور اوچته وه.